لویه مثلا نن سبا زموږ معاشره کې څه جوړه ده تلیفون وشي یا زما خورکۍ وي یا زما مورکۍ وي یا زما یو بل لوري څه وایي مولي صاحب ما ته ټینشن دی مولي صاحب زړه مې تنګ دی زړه مې نه خوشحالېږي مجبوره شوی یم دې ته چې زه خودکشي وکړم زه ترېنه تپوس کوم ولې خفه یې لکه پیسې میسې نشته خورکۍ کور کې سره څوک جنګونه کوي نه مولي صاحب هېڅ وجه راته نه ده معلومه خو زړه ته مې څه نه راځي خوشحالي نه راځي نو ټینشن دی راته زه ترېنه یو څو تپوسونه کوم زه ورته وایم زما خورکۍ زما مورکۍ زما ورورې مونځ کوي ما ته جواب میلو شي مولي صاحب کله کوم او کله نه کوم کله کوم کله نه کوم زه هم افسوس دی چې مونځ انسان کله کوي او کله نه کوي فرض عبادت دی چې فارغ یم خو وکړم چې په کار لګیا یم په پټي کې یم بیا مونځ څه کوم نو کله کوم او کله نه کوم ای زما ورونو مونځ پرېښودل ګوره ډېره غټه ګناه ده ښه مونځ مه پرېږدئ حدیث مبارک کې راځي من ترک الصلاة متعمدا فقد کفر چا چې قصدن مونځ پرېښود دی کافر شو نو بعضې اهل ظواهر بعضې علماو دا مذهب دی چې وایي چا قصدن مونځ پرېښود علما ناست دي هغوی وایي دی کافر شو دی څه شو کافر شو خو چېرته شادي شده سړی دی یا شادي شده ښځه ده قصدن یو مونځ یې پرېښودو مولا به راغواړي دوباره به نکاح تړي مولا به راولي خپله نکاح به دوباره تړي او بیا به کلمه وایي د سره به مسلمان کېږي یو مونځ یې پرېښود وایي دی څه شو کافر شو د امام ابو حنیفه رحمه الله مذهب دا دی وایي یو مونځ پرېښودونکی کافر نه دی بلکې هر څه مونځونه یې قصدن پرېښود دی کافر نه دی ځکه مونځ پرېښودل ګناه کبیره ده او مرتکب د ګناه کبیرې کافر نه دی کنه ته په اعتراض کې وایي چې حدیث کې ورته کافر ویلی شوي دي نو امام صاحب څنګه وایي چې کافر نه دی امام صاحب رحمه الله د دې حدیث معنی کوي من ترک الصلاة متعمدا فقد کفر وایي دې انسان کار د کافر د مسلمان شان دا دی چې به قصدن څه پرېږدي مونځ پرېږدي د قصدن بغیر د غسل کار مونځ پرېښودو د کار د چا وکړو د کافر وکړو بیا امام صاحب رحمه الله ګوره د نورو ائمو نه زیاته سختي کوي امام صاحب رحمه الله فرمایي که نه وایي یو سړی دی او هغه مونځ نه کوي بېلمازه دی د علاقې چې کوم ایسیچو تاڼهدار دی دی به یې ونیسي دی به یې څه کړي وبه یې نیسي دا بېلمازه سړی به حوالاتو ته ور واچوي هر سهار به یې روباسي علما ناست دي دا د امام صاحب مذهب دی وی هر سحر به دا بېلمازه سړی روباسي دومره به یې وخي چې د بدن د وینه روځي یا به دی په دې حوالاتو کې دغه شانتې مړ شي یا به توبه وباسي چې د نن نه بعد به مونځو نه پرېږدي د نن نه بعد به مونځو نه پرېږدي بیا امام صاحب رحمه الله مذهب دا دی کو چېرته یو بېلمازه سړی یا یو بېلمازه ښځه مړه شوله وایي د دې په جنازه کې د نیکان خلک شرکت نه کوي د دې په جنازه کې د نیکان خلک شرکت نیکان زموږ معاشره کې چا ته ویلی شي ملاړو ته ویلی شي طلباو ته ویلی شي تبلیغیانو ته ویلی شي وایي دا خلک به د بېلمازه سړي جنازې نه ځي دا د امام صاحب رحمه الله مذهب دی یاد وساته بیا امام صاحب رحمه الله پسې لږ نور هم سیوا اخوازي امام صاحب رحمه الله فرمایي وی بېلمازه سړی یا بېلمازه ښځه چې مړه شي دا به د مسلمانانو په مقبره کې نه دفن کوئ دا د مسلمانانو په مقبره کې به نه ښخوئ دا سیب ته چېرته بل ځای ته بند کړئ چې نور خلک ترې عبرت واخلي چې بیا دپاره څوک مونځ نه پرېږدي علماو لیکلي دي وایي د بېلمازه سړي قبر کولاو کوي د ده په مخ د قبلې نه اورېدلی الله دې پناه راکړي الله دې پناه راکړي مونږ چې مړی په لحد کې کېدو که نه نو د برې نه پکې یو ورور اواز وکړي هلکه مخ وله په قبله کوي هلکه مخ وله په قبله کوي علماو لیکلي دي وایي فرشتې چې بېلمازه سړي د ړومبی قبر ته راشي که نه وایي ده دا مخ د قبلې نه واړوي دا مخ وله څه کړي د قبلې نه واړوي او وایي ورته وایي په دنیا کې د کعبې ته نو مخ کړی اوس دې ولې کعبې ته مخ کړی
علماو لیکلي د بېنمازه سړي قبر کولاو کوي په شک سره وایي د ده مخ به د بېدې نه اورېده. وروڼو مونځ پرېښودل ډېره غټه څه ده؟ ګناه ده. علما لیکي وایي د یو بېنمازه انسان سره اووه پوره سپېره کېږي. څه پوره سپېره کېږي؟ اووه پوره سپېره کېږي. ستا په کور کې بېنمازه زوی پاتې کېږي، ستا په کور کې بېنمازه انکور پاتې کېږي، ستا په کور کې بېنمازه لور پاتې کېږي. د سپېرهتوب جرړه ستا کار موجود ده. ستا په کور کې به برکت د کوم طرفه راشي؟ ما ته وایي مولانا صاحب ټیم باډي راوړم او 10 ورځې نه کېږي. مولانا صاحب سالن پوخ کې خوند پکې نشته. د کوم طرفه به پکې خوند راشي؟ د کوم طرفه به پکې برکت راشي؟ چې ستا بېنمازه انګور پخ کړی دی، ستا بېنمازه لور پخ کړی، الله دې پناه راکړي. د دې وجې دا مسله ده که په یوه محله کې بېنمازه سړی پاتې کېدو، دا د تمامې محلې ذمهواري ده چې دې بېنمازه انسان ته ووایي یا به د نن نه بعد موږ شروع کوي یا به دا محله پرېږدي. ستا د وجې نه دا سپېرهتوب زمونږ کور ته راځي. الله نو زه دې نه تپوس وکړم مونځ کوي یاره کله کړی او کله نه کوي. زه د والدینو نه یو ګیله کوم او یو خفګان ترې کوم. دې ما ته وایي مولي صاحب غټ سړی دی او ښځه مې ورله کړې ده، اوس یې د ده قبر جدا او زما قبر جدا. دا وایي که نه وایي؟ غټ سړی دی. زه به ورته اوس څه ووایم؟ زه هم دا غټ سړی دی تا ته په یوه تنخوا کې پیسې درنکړي چې لږې د کور وباسې که نه وباسې. ته بیا په کور کې پرېږده، بیا ته ووایه که غټ سړی دی تا ته په یوه تنخوا کې پیسې درنکړي، په ګېټ یې لږ وباسي، خو چې مونځ نه کوي نو ما ته ووایي غټ سړی دی د هغه قبر جدا او زما قبر جدا. په دې نه خلاصېږي. الله به درته د دې بچي تپوس کوي. سهار په خپله مانځله پاڅېدي، هغه په کټ کې پروت دی، هغه د ځمکه خیرې کوي. ظالمه پاڅه، د جومات نه اواز راځي حي علی الصلاة حي علی الفلاح الصلاة خیر من النوم. دې په کټ کې بېنمازه پروت دی، ځمکه ورته خیرې کوي. ظالمه پاڅه، زه خو د الله تابعدار یم، چېرته ځان له بله ځمکه وګوره، د الله بله ځمکه وګوره، په هغې فیروزه دا ځمکه ورته خیرې کوي. چې ستا د کور ځمکې خیرې کوي، ستا په کور کې به برکت د کوم طرفه